چې ناظرین د افغان مهاجرو او د غیر قانوني افغانانو وستلو نه پس پاکستان په افغانستان باندې دباو بړاولو د پاره چې کوم دی بارډر باندې سختی شروع کړه. اوس په یو ډیره وړه خبره باندې تورخم بارډر چې کوم دی د 13 ورځو نه بند دی. اوس په دې خبره کو چې د بارډر د پالیسی څه ده او د افغان مهاجرینو باره کې پالیسی نوې پرمختګ پکې څه دی. لمبه خبره خدا ده چې دا بارډر چې کوم دی ډیر په یو معمولی دغه باندې آی غاړې ته څه دیوال جوړېده یا مورچه جوړېده لاړ یوزولي دا کارونه کیږي. پاکستان په هغه باندې فوري تور باندې بارډر تورخم بارډر بند کړی دی. اوس د دې بارډر سره دوه کار وشو. یو خو آی غاړې ته تقریبا 3.5 زره ټرکونه ولاړ دي، 3.5 زره ټرکونه دې غاړې ته ولاړ دي. په دې کې بایلیټرل ټریډ، په دې کې ټرانزیټ ټریډ هغه ټرکونه هم دي او د دې سره سره کنټینر دي چې په هغه کې خوراکي سیزونه دي یا پیرشبل آیټمز لکه کم چې خرابېږي، فروټ شو، میوه‌جات شو یا داسې سبزیانې شولې یا چرګان شو یا غوښه شوله، دواړو طرف ته نو په ډېر لوی پیمانه باندې نقصان روان دی. بله خبره دا ده چې په زرګونو خلک چې کم دی بارډر علاقه کې آی غاړې نه دې خوا راتلل، د دې غاړې نه اخوا تلل. نو د دې غاړې والا خو ځه ټیک ته، آی غاړې نه پکې ریپورټس دا دي چې ډېر زیات پکې بیماران دي، زنانه دي پکې، ماشومان دي پکې او د هغوی بیا د رهایش لپاره هلته څه بندوبست نشته دی. نو دې کې دا دی چې یو خو موسم تاسو ته پته د یخني ده، باران هم شروع دی، بارانونه هم دي، نو د هغې د وجې نه خلکو ته انتهایی تکلیف دی، تاجرانو ته انتهایی تکلیف دی. کوم چې ایکسپورټرز امپورټرز دي د هغوی ډېر لوی نقصان روان دی او دې طرف نه پاکستان د سره وسره په دې خبر هم نه کوي. مخکې به دا وه چې بارډر به ګنټه 2 ګنټې 3 ګنټې ورځ به بند شو، نو فوري طور باندې به خبرې اترې شروع شي. تر اوسه پورې خبرې اترې هم دوی چې کوم دی لمبې 3 ورځې پورې خو خبرې نه وي، بیا چې خبرې شروع شولې نو هغې تر اوسه پورې څه نتیجه نه ده راغلې. پاکستان غواړي چې طالبانو دا کم د ټي ټي پی سره یا د نورو عسکري تنظیمونو سره کوم مدد کوي د دې نه د لاس وباسي او پبلیکلی دوی وایي چې دا ډس اون کې او هغوی باندې د خپل ځمکه تنګه کړي، هغوی له دې ځای نه ورکړي. دې سره افغان ریفیوجیز حوالې سره الریډي تاسو ته پته ده چې د اسلام آباد او د پنډۍ نه ټول افغانان که د چا سره کارډ شته که چا سره کارډ نشته، ټول که چا سره افغان سټیزن کارډ دی که چا سره پی او آر کارډ دی، ټول چې کوم دی د هغوی ویستلې شروع کړي په غټ دغه باندې چې کوم دی هغه پکړ دکړ د افغانستان د افغانانو روان دی. او دا نورو علاقو ته ظاهره خبره ده چې دلته شروع شو، په نورو علاقو کې هم رپورټس دا دي چې پولیس یا مقامي انتظامیه اوس هغوی تنګولې شروع کړي دي، کورونه نه ورکول کېږي او د هغوی تجارت چې کوم دی هغه متاثره کېږي. مقصد دا دی چې لکه دا د 2.5-3 میلیونه افغانان یو خدای پرشر جوړ کړی دی د تقریبا 1300 میاشتو کې چې کوم دی 8 لکو پورې 8 لک او 20,000 پورې افغان کډوال یا غیر قانوني افغانان چې کوم هغه مخکې نه افغانستان ته زه به دا ووایم چې شړلي شوي دي. اوس چې دا کومه کاروایي روانه ده دغه والا تورخم بارډر والا، نو تورخم بارډر سره هم دې سره دا دی چې هم دغه دباو بړاولو کوشش کیږي چې په افغانانو باندې خاص کر په کابل باندې دباو سیوا کې د دې نور څه مقصد نشته. لکه تاسو ګورئ چمن بارډر 100 میاشتو دپاره بلکې د کاله پورې چې کوم دی هغه بند و، د هغې نه پس موږ وکتل چې د تورخم بارډر دغه د خرلاچي چې کوم دی هغه د مخکې نه بند دی، ځکه چې په پاړه چنار کې کوم حالات دي حکومت د هغې سره غم هم نشته، بس بند دی نو بند دی. لږه شی به موږ ګورو په غلام خان باندې او په انګور اډه باندې. اوس هلته کې مسله څه ده، هلته کې سکینرې نه دي لګولي، که لګولي هغه خرابې دي، نو د هغې د وجې نه بارډر کې مشکلات هلته کې هم دي. اوس د دې ټولو دغه دا دی چې طالبانو باندې په افغان حکومت باندې دباو راولي. اوس طالبانو په دې جواب کې څه ویلي دي؟ هغوی وایي چې پاکستان دا چې کوم کوي دا موږ د دباو دپاره کوي، تاجر مهاجرینو سره زیاتې کوي یا بارډر باندې زیاتې کوي، دا د دباو دپاره کوي او چې کوي نو کوي دی، موږ په دې دباو کې نه راځو. زموږ خپله پالیسي چې کومه ده هغه هم دغه ده، ځکه چې کم اوس پاکستان کې چې کم د ټي ټي پی خلک وجلي کېږي نو په هغې کې په ډېر زیات تعداد کې اوس افغانان او خاصه توګه هغه چې د طالبانو سره تعلق لري، نو هغوی هلته کې په دې خبره باندې بالکل اوس خاموشي اختیار کړې ده او پاکستان ته یو میسج ورکړی دی چې که تاسو دغه کار کوئ د دې سره تاسو په خپله بدنامېږئ.
افغان طالبانو ته وایي چې دا تاسو د افغان مهاجرینو سره څه کوئ نو تاسو چې دا 20 کاله 40 کاله کوم د دوی مېلمستیا وکړله اوس چې په زور راوباسئ نو دوی ستاسو خلاف کیږي او ستاسو خلاف یو بیانیه جوړیږي. بله ورته وایي چې بارډر باندې تاسو سختی کوئ نو نقصان زیات تاسو ته دی. زمونږ دونه تجارت نشته دی، زمونږ دونه صادرات او واردات نشته دی، زیات ستاسو دی نو نقصان هم تاسو ته دی. نو چې څه کوئ هغوی په خپل دغه باندې لګیا دي. نو دا اوس تاسو ته دا خبره وه نننی دغه کې چیرې پاکستان او د افغانستان ترمنځ تعلقات چې کوم دی هغه نور هم ترنګلي کیږي او داسې ښکاري چې یاره کیدای شي پاکستان له اړخه طالبانو کې چې کم لږ ډېر دغه وو نو هغه مسرورو خلک چې کم دی د طالب نه دلته کې خاص کر پاکستان چې کم نظامی خلکو یا استخباراتي خلکو د چا چې طالبانو سره ډېر ښه اړیکې وي بلکې ډېرې تمې وې ته د هغوی اوس چې دی ورو لاس راکاږي او د دې سره سره ریپورټس هم دا دي چې کیدای شي افغانستان کې یا کابل کې هم حالات چې دی هغه خرابي طرف ته لاړ شي.